خپل هم دا راغلو چې د کروڑ باندې امبولانس کې یو زنانه ډېته شو. دې حوالې سره دا څه خبرې دي لکه موږ حقیقت ووایو تاسو خو دلته کې داسې څه حقیقت شته دی کې بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو شکریه ستاسو چې مطلب دلته مزان راورسولو په داسې قسمه افوا چې کوم خوريږي مطلب یو غلط افوا چې دلته کې کوم خوريږي. اوس یو 10-15 منټ مخکې موږ سره دلته امبولانس دغه وشو مطلب راورسېدو په هغه ټایم باندې چې موږ هغه چې کوم بلاکینګ کړي او غکانی وغیرہ موږ یې خو نو غزه ته ډېر په تیزی سره راغی. کله چې بیا هغه موږ کولاو کو دا غیر ګیټ بیٹ موږ چک کو هغه په هغه ټایم باندې چې موږ سره مریض دی خو چې کله هغه موږ وکتلو نو دا ځ قسمن وایم ما په خپل سترګو باندې ولیدو چې امبولانس خالی هغه موږ واپس وایو. دغه څه مطلب او د دې مطلب دا دی چې لکه دا دوی خپل سټیټ د خپل غد لپاره ویوز د لپاره د خلک دا خبرې شیر کوي او جی تاسو خپل موجود دلته کې موجوده حالات کې نه کې داسې قسمه حرکت شته او دا کوم خبر چې تاسو راغلي د سره پروف کوي که تاسو دلته کې امبولانس راشي تاسو لار ورته بالکل جی موږ اوس موجوده 10 منټه مخکې چې کوم غلغه راغی واقعیا راغی ته موږ مخکې لار کولاو که خو د اواز پکې دا وشو چې تاسو د دې چیک اپ وکړئ چې کله هغه چیک اپ موږ وکړو خالی داسې کوم مریض راځي تاسو په لار بالکل ځکه چې دا زموږ ټول رونه دي دا زموږ دا انسانيت ته په انسانيت کې داسې بالکل موږ د پاره شته چې هغه موږ امبولانس شو یا داسې ایمرجنسي زنانه شو. اوس دلته کې ایون الله گواه دی چې اوس دلته کې یو ګاډي راغی چې هغه کې فیملی او هغه سره ګورو وغیرہ چې کوم دي پیشنټ هغه موږ یو ګاډي دلته کې پرې خو ځلکان په گواه دي چې هغه فیملی او د فیملی له وجه یو ګاډي باقي چې کوم دي نو نور ګاډو کې خلکو هغه موږ ریسال کړل او دا درنا تاسو مین مقصد څه چې عمران خان علاج وشي موجوده حالات داسې دي چې موږ خپل کوشش دا دی چې خان صاحب سره کوم ظلم کوم ستم روان دي په اوس وخت کې د خان صاحب د صحت مسله ده لکه دوی دمره پورې تشدد او دومره حد ته رسیدلي دي چې لکه د خان صاحب د صحت باندې دومره سوچ دوی سره نشته دی. خان صاحب سره ایون موږ دغه اولنۍ مطالبه دا وه چې خان صاحب ته خپل چې کوم پرسن ډاکټر دی هغه وسره ملاو شي دغه ټریټمنټ په ضرورت طریقې